بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د طریقة العصریه 125 نمبر سبق ته یو سل 25 نمبر او الدرس التاسع والعشرون یو کم دیرشم نمبر درس ته. په نن درس کې به مونږ د امر واحد مؤنث صیغه زده کوو. د هغې جملو کې استعمال به راولو. یعنی دا د امر واحد مؤنث صیغه چې ده دا به په جملو کې استعمالو. د فعل مضارع واحد مؤنث حاضر صیغه، واحد مؤنث حاضر صيغه په جملو کې استعمالو، او د فعل مضارع واحد مؤنث غائب صيغه دا په جملو کې استعمالو. نو د دې درې وانو صيغو د مؤنث د امر صيغه، د مؤنث د حاضر صيغه او د مؤنث غائب صيغه، دا درې صيغې به ان شاء الله موږ نن په نننی درس کې په جملو کې استعمالو. اوس د امر صيغه د مؤنث خذي خذي خذي، سړي ته ته واخله نو هغه ته خذ خذ، دا یا به ورسره نه لیکي. او چې ښځې ته ته واخله نو هغې ته به خذي خذي. نو خذي القلم، ته قلم واخله، والورقه او کاغذ واخله. ته قلم او کاغذ واخله. یوې طالبې ته وایي ته قلم او کاغذ راواخله. قلم، خذي القلم والورق، خذي القلم والورق، ته قلم او کاغذ واخله. نو هغه ورته وایي هغه د واحد متکلم صیغه ده. دا ګورئ د واحد متکلم صیغه ده. آخذ القلم، آخذ معنی زه اخلم، القلم قلم، والورقه او کاغذ، زه قلم او کاغذ اخلم، زه قلم او کاغذ یعنی راخلم. ٹھیک شو جی. اوس ورته وایي اکتبي، اکتب سړي ته ته ولیکه نو هغه ته به اکتب، او چې ښځې ته ته ولیکه نو هغې ته به اکتبي، دا یا به ورسره لیکي. اکتبي الجواب، ته جواب ولیکه الی اخیک، الی اخیک خپل ورور ته، خپل اخی ورور ته وایي کی معنی د خپل او الی معنی د تا. نو اکتب الجواب، ته جواب ولیکه الی اخیک خپل ورور ته. نو هغه ورته جواب کې وایي اکتبو، اکتبو د واحد متکلم صیغه ده، زه لیکم الجواب جواب، الی اخی خپل ورور ته، الی اخی خپل ورور ته، زه خپل ورور ته جواب لیکم. بیا ورته امر کوي وایي دعی، دع چې سړي ته تو واچوه یا کیده یا کېږده یا واچوه، نو هغه ته به دع، دع د سړي لپاره دع، ضاد عین زبر دع، دا عین به ساکن راولي، عین سره به یا نه راولي. او چې مؤنث ته به ته واچوه یا ته کېږده نو هغې ته به دعي، دعي الرسالته، ته خط واچوه، ته خط کېږده یا ته خط واچوه فی ظرف لفافه کې، کم لفافه چې وي خط پکې پروت وي. نو اوس د طالبې ته حکم کوي وایي دعي الرسالته، ته خط واچوه فی ظرف لفافه کې، ته لفافه کې خط واچوه. هغه ورته اوس د واحد متکلم صیغه ده. دا چې کوم دې اړخ ته دی دا د واحد متکلم صیغه دی. هغه وایي اضعو الرساله، اضعو زه اچوم، الرسالته خط فی ظرف لفافه کې، ظرف لفافې ته وایي. نو اضعو الرسالة فی الظرف، زه لفافه کې خط اچوم. اخوا طرف ته ورته حکم کیږي، دی خوا هغه وایي زه دا کار کوم. اوس ورته وایي اغلقي، اغلقي معنی ده ته بند کا. یو مؤنث سړي ته چې وایي ته بند کا نو هغه ته وایي اغلق، اغلق یا اغلق، اغلق یا اغلق دوان استعمالولی شي، خو مشهور اغلق ته، یعنی قاعده د قانون مطابق اغلق ته. اکثر عرب دا اغلق استعمالوي، اغلق. ٹھیک شو. نو اغلق، اغلق ته بند کا، چې سړي ته ته بند کا نو اغلق، او چې ښځې ته ته بند کا نو د بیا د قاف سره به یا ساکن لګي. اغلقي ته بند کا، بند کا الظرف لفافه، ته لفافه بند کا. هغه ورته وایي اغلقو، اغلقو د واحد متکلم صیغه ده، زه بندوم الظرف لفافه، اغلق الظرف زه لفافه بندوم، اغلق الظرف زه لفافه بندوم. اوس ورته وایي د طالبې نه تپوس کوي وایي این ترسلین. ګوره ارسل یرسلو، دا ارسل یرسلو ارسالا د باب افعال نه دی، د دې معنی ده لیږل، بل چېرته لیږل. لکه زه ما څه دا خط دی، زه دا خط هندوستان ته لیږم، یا زه دا خط سعودي عرب ته لیږم، یا زه دا خط دوبۍ ته لیږم. نو لیږلو ته ارسال وایي، ارسال. ٹھیک شو جی. نو چې سړي ته وایي ته لیږي نو هغه ته وایي ترسلو، ترسلو. ٹھیک شو. چې یو سړي ته وایي ته لیږي نو هغه ته وایي ترسلو. او چې کومې یوې ښځې ته وایي چې ته لیږي نو هغې ته وایي ترسلینا، ترسلینا ته لیږي، ترسلینا ته لیږي. سړي لپاره ترسلو او د مؤنث لپاره ترسلینا. نو اوس د جنۍ نه د دغې طالبې نه تپوس کوي این ترسلینا الرساله، این ترسلینا، این ترسلینا، این معنی چرته، ترسلینا ته لیږي الرساله ته خط. نو ته
خط چرته لیږي اين ترسلین الرساله ته خط چرته لیږي اين ترسلین الرساله ته خط چرته لیږي نو هغه ورته وایي ارسلو زه لیږم هغه یعنی دا خط ارسلو زه دا خط لیږم الى صندوق البرید وایي هغه د خطونو بکسه چې کوم په ډاکخانه کې د خطونو بکسه پرته وي هغې ته صندوق البرید وایي ټیک شوه الى صندوق البرید د خطونو بکسې له صندوق البرید د خطونو بکسې له ارسلها زه هغه لیږم الى صندوق البرید د خطونو بکسې له زه هغه خط د خطونو بکسې له لیږم ما خط ولیکلو ورور ته هر څه خبرې مې پکې ولیکلې خپل ټوله کارګزاري مې ورته پکې ولیکله اوس یې زه هغه ډاکخانه کې چې کومه صندوق دی بکس دی هغې له لیږم چې په هغې کې واچوي نو دا خو د یو طرف ته د امر صیغې وي بل طرف ته د واحد متکلم صیغې وي هغې کې به ورته حکم وشو یوې طالبې ته چې ته دا کار وکړه د دې اړخ ته به طالب جواب ورکوي زه دا کار کوم ټیک شو جی اوس دې خوا د غایب صیغې استعمالیږي نو ګورئ په دې کې د امر صیغې دي دا خذي د امر صیغه ده اکتبي ضعي اغلقي دا د امر صیغې دي او ترسلینا دا د واحد مؤنث حاضر صیغه ده واحد مؤنث حاضر صیغه ده دلته مونږ لیکلي د امر واحد مؤنث صیغې نو هغه خذي اکتبي ضعي اغلقي دا څلور صیغې د غایب دا د امر واحد مؤنث صیغې دي اوس دا ترسلینا چې ده کنه فعل مضارع واحد مؤنث حاضر صیغه ده ترسلینا دا واحد مؤنث حاضر صیغه ده او دا اخذ اکتبو ادعو اغلقو دا د او ارسلو دا د واحد متکلم صیغې دي او د غایب واحد مؤنث غایب صیغې نو هغه د ښکته سبق کې استعمال شوي دي د ښکته سبق کې ټولې د واحد مؤنث غایب صیغې استعمال شوي دي ګورئ د واحد مؤنث غایب صیغه د سړي دپاره یأخذو استعمالیږي یأخذو اخذ یأخذو هغه اخلي یأخذو هغه اخلي هغه یو سړی اخلي نو د سړي دپاره دا یا استعمالیږي او د غایبې ښځې دپاره یا نه استعمالیږي د هغې دپاره تا استعمالیږي تأخذو معنی ده هغه اخلي نو د دې یأخذو معنی د هغه اخلي او د دې تأخذو معنی هم د هغه اخلي یا هغه نیسي ټیک شوه یأخذو هغه سړی نیسي تأخذو هغه ښځه نیسي یا داسې وایي یأخذو هغه سړی اخلي تأخذو هغه ښځه اخلي نو ګوره یأخذو تأخذو کې فرق دا دی چې دا یأخذو د سړي دپاره استعمالیږي دا تأخذو دا د ښځې دپاره استعمالیږي خو د غایب دپاره دا دواړه د غایب دي د غایب صیغې دي ټیک شوه غایب مؤنث صیغې دي غایب مؤنث صیغې دي ټیک شوه غایب مؤنث دا چې کومه دا تأخذو دا غایب مؤنث صیغه ده او دا یأخذو دا د غایب مذکر صیغه ده د سړي دپاره مذکر ټیک شوه د غایب مذکر صیغه ده یأخذو غایب مذکر تأخذو د غایب مؤنث نو موږ به اوس دا تأخذو په دې ښکته چې کومې جملې دي په دې کې به موږ د تأخذو د غایب مؤنث صیغې ډېر زیات په جملو کې استعمال کوو اوس وایي زینب تقول زینب وایي فاطمه تفتح الظرف فاطمه لفافه کلاوی فاطمه تفتح کلاوی الظرف لفافه وتقرأ اوس وګورئ تقرأ سړي دپاره یقرأ دی یقرأ معنی هغه سړی وایي تقرأ معنی هغه ښځه وایي نو تقرأ الرسالته دا اوس دا فاطمه یادوي تقرأ هغه وایي هغه لولي الرسالته خط ثم بیا تأخذ هغه اخلي یعنی دا د مؤنث لپاره ده تأخذ القلم بیا هغه قلم والورقه او کاغذ اخلي ثم تأخذ القلم والورقه بیا هغه کاغذ او قلم اخلي بیا وایي وتکتب او هغه لیکي الرسالة خط الى اخیها خپل ورور ته بیا هغه خپل ورور ته خط لیکي ثم تضع الرسالة بیا هغه اچي الرسالة خط فی الظرف لفافه کې بیا هغه په لفافه کې خط اچي بیا هغه تضع کې هي ضمیر دی د دې معنی ده هغه تضع د واحد مؤنث صیغه ده او چې سړي دپاره چې هغه اچي نو یضعو الرسالة هغه سړی خط اچي یا هغه سړی خط ږدي او ښځې لپاره تضع الرسالة هغه ښځه خط ږدي یا اچي فی الظرف لفافه کې بیا وایي وتکتبو او هغه لیکي علیه
په لفافه علیه لفافه باندې علیه لفافه باندې د علی معنی د باندې او د هی چې دی کنه معنی د هغه یعنی هغه لیکي علیه هغه باندې العنوان پته نو دا داسې بدل غونته کړي نو د ها په ځای ما لفافه لیکلې علیه لفافه باندې العنوان پته وتكتب او هغه لیکي علیه لفافه باندې العنوان پته او هغه په لفافه پته لیکي او هغه لفافه باندې پته لیکي ثم تقول بیا هغه ښځه وایي لاخیها خپل رور ته محمود خپل رور محمود ته وایي بیا هغه ښځه خپل رور محمود ته وایي خذ الرسالته خذ اوس دلته کې دا د امر صیغه شوه دا د مذکر دپاره ده خذ الرسالته نو دا به داسې وایو خذ الرسالته خذ معنی ته واخله رور ته وایي محمود رور ته وایي دا ښځه دا طالبه د محمود رور ته وایي خذ ته واخله الرسالته خط وضع او دا دوعم د امر صیغه ده وضع او ته واچوه سړي ته چې ته واچوه ته کېږده نو هغه دپاره به ضع دا عین به ساکن وي ضع او چې ښځې ته وایې ته کېږده یا واچوه نو هغې دپاره وایي دعي نو دلته کې دا طالبه د خپل رور ته وایي وضع او ته واچوه ها دغه رساله دا خط فی صندوق البرید د خط په بکسه کې واچوه وضعها او ته هغه واچوه فی صندوق البرید د خط بکسه کې هغه واچوه یعنی دا خط چې دی د خطونو بکسه کې واچوه ٹھیک شو جی نو دا زمونږه الدرس التاسع والعشرون ټول سبقونه ختم شو دا تاسو ځان سره ولیکئ د دې تاسو سکرین شاټ واخلئ او بیا د هغه سکرین شاټ نه دا ټول لیکلو کوئ د لیکلو نه پس بیا تاسو دا ټول سبق واورئ نو انشاءالله تاسو به په سبق باندې پوه هم شئ او دا به تاسو ته ښه طریقې سره یاد هم شي نو دا زمونږه د الدرس التاسع والعشرون یعنی یو کم 10 نمبر سبقونه ختم شو دې نه پس به انشاءالله مونږه د دې درس نه پس به بیا مونږه تمرین حل کوو نو راتلونکي درس پر اجازت غواړو هذا هو المرام والله اعلم بحقيقة الكلام